آیا پاکستانی قوم د سریلنکا غوندې د نیپال په شانتې او یا د بنګلادیش په شانتې ازادي اخیستی شي د دغه غلو نه د دغه ډاکوانو نه؟ نو یو ډیر اسانه طریقه ده، یو ډیر اسان سلوشن دی. زه درته ښیم چې تاسو هم ازادي اخیستی شئ د دغه بدماشانو نه، او چې دا کم غونډهګردان په موږ باندې د پاسه ناست دی دغه یو طریقه اختیار کړئ. مونږ ګوره خپلو خلکو غلامان کړي یو. مونږ چې کم خپل لیډران جوړ کړي دي، خپل مشران مو جوړ کړي دي، دا د ځان نشاته کوي او دغه شانې د بنګلادیش او د نیپال په شانتې راوځئ او دغه شانتې په دغه غلو ډاکوانو باندې بالکل څه د یورې نه، بالکل څه د خوف نه علاوه تاسو په دوی باندې ورشئ. او چې څنګه دغه خلکو دغه خلک مجبوره کړل چې استعفا یې ترې واخیسته او د ملک وتښتېدل، همدغه شانتې به دا خلک تښتي. خو مسله څه شی ده چې مونږ کم خپل خلک لیډران جوړ کړي دي، دا چې مونږ مخې ته ورسو، مین ځي ته ورسو، ټارګټ ته ورسو، نو دوی بیا د دغه غلو ډاکوانو سره کینی او فیصله ورسره وکړي، جرګه ورسره وکړي، مذاکرات ورسره وکړي چې د دوی پکې خپل پټیش نشي، دوی پکې ښه ساربه شي. نو موږ ته ووایي چې بس کیسه ختمه شوه او مذاکرات مو وکړه، هر څه به کامیاب شي. حالانکې هغه شانتې نه بیا ماحول خرابي. نو دغه چې کوم خپل لیډرانو موږ شاته غورځولي یو، دوی موږ څادی ته نه پرېږدي. نو یو ځل دا ټرای وکړئ چې دغه لیډران دغه مشران د ځان نشاته کوي او دغه شانتې د نیپال د ځوانانو په شانتې مخکې دغه ځوانان لاړ شي. والله او بالله چې دغه وزیر اعظم دغه آرمی چیف دا به ټول ګوره استعفا ورکوي او دغه ملک به تښتي. که ونه تښتېدله نو بیا راشئ زما په قبر راتوکئ او که ژوندی ومه په مخ مې راتوکئ.